أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم سورة النساء سپارہ نمبر 15 د سپاری رکو نمبر 2 او د سورت رکو نمبر 5 آیت نمبر 31 ان تجتنبو کچر تتا سوزان بچ کے کبائر ما تنهون عنه د اغه غټو گناهونو نا د کومونه چې تاسو منکولی شي نکفر عنکم سیئاتکم نو مونږ به اورجو ستاسو نه ستاسو واړه گناهونه وندخلکم مدخلا کریما او تاسو به مونږه داسې ځای ته داخل کو چې هغه به د عزت ځای وي یعنی جنت. د دې آیت نه دا خبره معلومیږي سیبا چې ګناهونه په دوه قسمه دي. یو لوی ګناهونه دي هغې ته ویل کېږي کبیره ګناه، یو واړه ګناهونه دي هغې ته ویل کېږي صغیره ګناه. اول خو په دې خبره باندې ځان پوهه که چې ګناه وایسته نو یادو ساته هر هغه عمل چې هغه د الله د مرضی خلاف وي په هغې الله خفه کېږي بس دا ګناه ده. اوس که دې تعریف ته وګورې دې الفاظو ته غور او فکر وکړي نو بیا پکې وړه او لویه نشته صیبه. ګناه ده چې د الله نافرمانی دی وکړه بس دا لویه ګناه ده صیب. که هغه لږه نافرمانی وي او که ډېره نافرمانی وي، سکروټه که وړه وي او که غټه وي سوځول یو شانتي کوي صیبه. مار که وړوکي دی او که غټ دی زهر یو شانتي نقصان دی صیبه. لړم که وړوکي دی او که لوی دی چې ټک یې در کو وجنی دی نو بیا پکې وړه او غټه نشته. البته علماو د کبیره او د صغیره ګناهونو په ضمن کې مختلف تعریفونه کړي دي. نو بعضې علما وی هره هغه ګناه چې هغه قرآن کې په واضح الفاظو کې ذکر شوې ده دا کبیره ګناه ده، او چې قرآن کې په واضح الفاظو کې نه ده ذکر شوې دا صغیره ګناه ده. بعضی علما وی هر هغه ګناه چې په هغه ګناه باندې الله تعالی په دنیا کې سزا مقرر کړې ده نو دا کبیره ګناه ده، او هر هغه ګناه چې په دنیا کې په سزا نه ده مقرر شوي دا صغیره ګناه ده. بعضی علما وی هر هغه ګناه چې په هغې باندې الله تعالی یا د الله تعالی پیغمبر لعنت ویلی دی دا کبیره ګناه ده، او الله او د الله پیغمبر چې په لعنت نه دی ویلی دا صغیره ګناه ده. بعضې علما وی هر هغه ګناه چې په هغې باندې الله تعالی د جهنم د عذابونو وعید ذکر کړی دی یا د الله پیغمبر دا کبیره ګناه ده، په آخرت کې په سزا مقرر شوې ده، او چې په آخرت کې په سزا نه ده مقرر شوې دا صغیره ګناه ده. بعضې علماو یو ناشنا او عجیبه تعریف کړی زیبه وی هره ګناه د هغې نسبت د هغې ګناه نه غټي ګناه طرف ته موکه او وړي ګناه طرف ته موکه. نو د یو ګناه نسبت که د هغې نه غټي ګناه طرف ته وکړو نو دا ګناه به صغیره ګناه وي د دغه غټې په مقابله کې، او د یو ګناه نسبت که د هغې نه وړې طرف ته وکړو نو دا کبیره ګناه ده د دې وړې په نسبت سره. مثلا د یو چا نه سترګه ویستل دا ګناه ده صیبه، یو چا نه سترګه ویستل ګناه ده، او یو مسلمان وجل دام ګناه ده. اوس د سترګې په مقابله کې وجل غټه ګناه ده او سترګه ویستل وړه ګناه ده. سترګه ویستل ګناه ده، یو چا نه سپیړه ویستل او سوک اوله ته ورکول دام ګناه ده.
اوس د سترګې نسبت چې سوک سپېړې طرف ته وکړي نو سترګه ویستل د چا نه غټه ګناه ده، سوک سپېړه ورکول وړه ګناه ده. اوس داسې هر ګناه ته ګوره، هر ګناه چې د هغې نسبت د هغې نه غټې طرف ته وکړي بس صغیره ده، او هر ګناه چې د هغې نسبت د هغې نه وړې طرف ته وکړي دا کبیره ګناه ده. نو الله جل شانه ارشاد فرمای تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان بچ کې، صغیره ګناهونه به درته زه په خپل رحم او کرم باندې معاف کړم. حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو مسلمان چاراندام کوي نو چې د خپل وجود کم کم اندام وینځي الله یې د دغه اندام واړه ګناهونه معاف کوي. رجی لاسونه وینځل، لاسونه وینځلو سره د لاسونو ګناهونه الله معاف کړي. مخ یې وینځلو نو په مخ کې سترګې دي، غوږونه دي، د دې ګناهونه به الله معاف کړي. خوله دې کنګال کړله د ژبې ګناهونه به الله معاف کړي. خپې دې وینځلې د خپو ګناهونه به الله معاف کړي. حدیث مبارک کې راځي یو مسلمان په کور کې چاراندام وکړو او دی مسجد ته روان شو، نیت یې صرف د مونځ کولو دی، بل څه نیت یې نشته دی. نو دی چې هر قدم اخلي په هر قدم ورته الله تعالی یوه ګناه معاف کوي، یو نیکي یې لیکي، یو درجه یې اوچتوي. دا قسمه فضایل چې کوم احادیثو مبارکو کې راغلی دي نو دا د صغیره ګناهونو د معاف کېدو دي. لکه حدیث مبارک کې راغلی دی یو څوک چې 5 وخته مونځ کوي نو په دامین منځ کې چې د ده نه کم ګناهونه کېږي الله تعالی به معاف کړي. دا صغیره ګناهونه یادوي صاحب، او غټ ګناهونه د هغې دپاره توبه ضروري ده او لازم ده، بغیر د توبې نه معاف کېږي. بعضو مختلفو احادیثو کې د غټو ګناهونو تفصیل ذکر شوی دی صاحب، او دغه غټ ګناهونه بیا علماو په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي او کتابونو کې کتابي شکل کې راجمع کړي دي. لکه په یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل، یو صحابي تپوس کوي حضور کبیره ګناه کومه یوه ده؟ په ګناهونو کې د ټوله لوی ګناه کومه یوه ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل د الله تعالی سره څوک شریک جوړول، شرک کول، که هغه په صفاتو کې وي، که په ذات کې وي، که په عباداتو کې وي، د الله سره شریک جوړول دا کبیره ګناه ده. دروغ ویل حدیث مبارک کی راضی دا کبیره گناہ دا. قرآن کی اللہ ذکر ارشاد فرمائے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت و تباہی بوی پرواز دا قیامت دا دروغجنو دا پارا. حدیث مبارک کی راضی لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت دا اللہ تعالیٰ پا دروغجنو باندے. نو دروغ وینا کول کبیره گناہ دا. یو چا سره امانت کی خودو چې دا راله کېږده زه په سفر ځم یا چېرته ځم دونه موده بس به مې په کار ایرابې کې راله او ده په هغه امانت کې خیانت وکړو یا د مالک د اجازت نه بغیر استعمال کو یا مالک چې کوم څیز ورکړی و هغه یې ضایع کړلو مالک له هغه نه ورکوي یا هغه مقدار کې نه ورکوي کم یې ورکوي. دا خیانت کول په امانت کې دا کبیره ګناه ده. قصدن عمدن فرض منځ پرې ښودل کبیره ګناه ده. لکه حدیث مبارک راغلی دی چا یو منځ قصدن پرې ښودو د ده نوم به د دوزخ په دروازه باندې ولیکلی شي او دا نوم به د جهنم د دروازې نه تر هغه وخته پورې روان نه شي تر څو چې دی په دغه دروازه ورننوتې نه وي جهنم ته. نو منځ پرې ښودل دومره لویه ګناه کبیره ګناه ده. شراب څښل کبیره ګناه ده. حدیث مبارک کی راضی څوک چې شراب څکي په ده د الله تعالی او د تمامو فرشتو او د تمامو مخلوقاتو لعنت وریږي. نو شرابي انسان دا په کبیره ګناه کې مبتلا دی. د مور پلار نافرمانی کول، مور پلار نه ازار اخیستل، د مور پلار خیری او ازار اخیستل او مور پلار ناراضه کول او خفه کول دا کبیره ګناه ده. په یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل وی ان الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د قدمونو د لاندې دی. په یو بله موقع حضور پاک ارشاد فرمایل رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د الله رضا د پلار په رضا کې ده، د الله تعالی ناراضتیا د پلار په ناراضتیا کې ده.
یو موقع باندې حضور پاک ارشاد فرمایلی او صحابي ته ستا مور پلار ستا دپاره د جنت منځمې دروازې دي، او ستا خوښه ده که ځان دپاره یې کولاوې او که په ځان یې بندې. نو د مور پلار نافرمانی او د مور پلار اطاعت نه کول. حضور پاک یو صحابي تپوس وکړو وی حضور لویه ګناه کومه یوه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ارشاد وفرمیل وی خپل مور پلار ته کنځلې کول. صحابه حیران شوي حضور داسې به هم څوک وي چې مور پلار ته به کنځلې کوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وی او که نه د یو چا چې د بل چا سره جګړه شي او دی د هغه مور پلار کنځي نو هغه به څه کوي؟ هغه به ذکر کوي، هغه به په جواب کې د مور پلار کنځي که نه. نو د بل مور پلار کنځل دا داسې شو لکه خپل مور پلار کنځل، نو دا کبیره ګناه ده، داسې به نه کې. حضور پاک او صحابو ته دا پته نه وه چې داسې وخت به راشي چې خلک په مور پلار ډبوي، د کوره به وباسي، په سپینه ګیره به پلار ذلیله کوي، په سپین سر باندې به د مور ازار او خیرې اخلي او مور به په سپین سر د کوره وباسي. داسې یو زمانه ده، دا هغه زمانه ده. صحابو دا هم خیال نشو کولی چې مور پلار ته به څوک کنځلې کوي، خبر نو چې داسې وخت به راشي چې خلک په ژوندي مور پلار چې کوم دی مور پلار له به مرۍ ته رسۍ اچي او وجني به. داسې به د مله وایه، دا کبیره ګناه ده سیبه د مور پلار نافرمانی کول. په یو معامله کې ناحق د دروغو ګواهي کول د یو چا د پاره یا د پیسو د پاره یا د مرګرتیا د پاره یا ایسا بیسا یو چا سره د چا زده او عناد وي د دروغو ګواهي کول دا کبیره ګناه ده. اولاد وجل، خپل بچی وجل د دې وجې نه چې زه ځان له نشم پیدا کولی نو بچو له به څه ورکمه. ډېر بدبخته بدنصیبه داسې شته خپل بچي وجني، ډېرې میندې داسې شته خپل حمل وغورځوي دویانې وخوري. هغه حمل غورځول نه وي پکار صیبه، ډاکټران وله مشورې ورکي یا یو زنانه وي بدکاري وکړي د هغه بدکارۍ نه حمل شي نو بیا خو شرم وي سرته رسول نشي، نو بیا هغه اولاد ضایع کي صیبه. نو اولاد د مور په ګیډه کې یا په دنیا کې اولاد د دې وجه نه وجل چې زه خپل ځان نه نشم پیدا کولی بچو، نو رازق ذات الله دی، کم الله چې تعالی درکړي ستا دې بچو له به مور کی. نو اولاد په ناحقه وجل دا کبیره ګناه ده. د خپل ګاونډي د لور خور او د ښځې سره بدکاري کول دا کبیره ګناه ده. د ګاونډي په ګاونډي باندې ډېر لوی حق دی. حضور پاک ارشاد فرمای د گاونډي دومره حقوق نازل شل ما ته دا یره محسوسه شوه چې دا گاونډي الله په میراث کې شریک نه کړي. گاونډي خو په گاونډي باندې زړور وي چې په سفر ځي نو ویزه گاونډي مې شته، دی به مې په بچو نظر کوي، دی به مې په کور نظر کوي، دی به مې په لور خور په ښځه نظر کوي. نو چې گاونډي د گاونډي محافظ دی، نگران دی، چوکیدار دی، حفاظت کوونکی دی او دی د حفاظت په ځای د گاونډي لور ته غل شي، د گاونډي ښځې ته غل شي، د گاونډي مور او خور ته غل شي او د هغې سره بدکاري وکړي نو دا په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده، په کبیره ګناهونو کې هم کبیره ګناه ده. نو د گاونډي کور ته او د گاونډي دروازې ته به اوړې راوړې نه او د گاونډي په دیوال به اوړې راوړې نه، خپلې کوټې چاته به دې دپاره نه خېجي چې د گاونډي غولې ته نظر وکړي. دا لویه ګناه ده صیبه، دې نه به ځان ساتي. په بچو کې فرق کول، د مور پلار بچي دي زامنو ته ښه کتل لوریانو ته نه ښه کتل. یو بچی ډېرې پیسې ګټي هغه ته ډېر ښه کتل، هغه نظاره او قربان. یو بچی کمزورې دی لږې پیسې ګټي نو هغه ته چې کم دی بدیره دی ویل او هغه ته سپک نظر کول او د هغه سپکاوي کول او هغه چې کم دی هغه ته په بد نظر کتل، دا کبیره ګناه. بچو کې به فرق نه کوي، بچي ټول یو شانتي د مور پلار دپاره. یو بچی کې به استعداد زیات وي، قابلیت او صلاحیت به زیات وي، په هغه باندې به د الله فراخي وي، وسعت به وي. یو بچی کې به قابلیت او صلاحیت کم وي نو د دې به څه مطلب وي چې ته به یو ته ښه ګورې او یو ته نه، دې کمزوري له ډېره مینه ورکه، دا کمزوري ډېر ځان ته رانږدې که، دې کمزوري له ډېره ته به تسله ورکه، ده له په ملا باندې دې په ملا ډېر وټپوه چې دې زړور شي او دې مخکې شي همت وکړي. داسې نه چې تی الټه رټې سپېټې سپکې ویناګانې ورته کې هغه وایي زاسې دې پلار ته نه ښه کېږم پرېږده چې اړو کوم یې نه، زاسې دې مور ته ښه نه شوم چته. نو هغه چې لږ ډېر ښه کوي بیا هغه هم نه کوي صاحب.
نو بچو کې به فرق نه کې دقسې انګیاندو کې به فرق نه کې سیبا یو بچی ډېرې پیسې ګټي د هغه بچي د ښځې نه سکر خواښې زارېږي قربانېږي او یو بچی لږې پیسې ګټي د هغه ښځې ته په بد نظر ګوري هغې ته په هغې باندې کارونه هم ډېر کوي هغه ورته لکه د نوکري په شانتې ښکاري دا خواښې او سکر خو څه کې سیبا چې دا کم زوی ډېرې پیسې ګټي د هغه ښځه په کور کې داسې تاویږي ته به وایې دا د دې کور مالکه ده نه نوابه ده د دغې نورو لیورونو هغه ښځو ته چې کوم دي د نوکرانو په نظر باندې ګوري د هغې بچو ته د نوکرانو په نظر ته به وایې بس دا د شاهي محل نه شیش محل نه راغلې ده دا کبیره ګناه ده سخر خواښې به هم په انګیاندو کې دا فرق نه کوي رونه به هم په یو بل کې دا فرق نه کوي صیبه دا لویه ګناه ده یو څوک ناحق وجل بی گناه مسلمان وجل دا کبیره گناه ده د یتیم مال خوړل کبیره گناه ده سود خور انسان چې په سود کې مبتلا وي او سود کوي سود خوري د سود مال خوړل دا کبیره گناه ده د جهاد په میدان کې کافرانو سره یو څوک جنگيږي مسلمان او تختی باغ او کی بس زما توبه ده نور جهادونه نکوم او زما دي د نکم توبه خدای اوس په بچ کا بیا مې د نکم توبه د بیا راځم د جهاد د میدان نه تختیدل دا کبیره ګناه ده که مجاهد په دې نیت باندې را رستو کیږي چې دی وخت کافر په ما زور ور دي مقابله نشم کولی سر خرم شاته زما او بیا په حمله کوم یا نور مرګرو سره مرګري کیږم نو دا بیا د جهاد نه تخته نه ده دا بیا په د موقع مناسبت دا کار کول بیا بهترین او اعلی بهترین عمل دی د بیت الله بی حرمتی کول د بیت الله سپکاوی کول دا کبیره گناه ده د دروغ قسمونه خوړل ایسا بیسا والله قسم دی او قرانګو او د جنازې کټ کې ناسب او قبلې ته می مخ ته او زمادي ډیر سپاری وي زمادي سلويخ سپاری وي دا ایسا بیسا قسمونه خوړل دا کبیره گناه ده د دینه بزان ساتي جبه په احتیاط استعماله به احتیاطی بنکه یو حدیث مبارک راغلی دی چې یو چا سره د ضرورت نه زیاتی اوبوي او بل بنده دی ته محتاج او ضرورتمند دی او دی د ضرورت نه زیاتی دی او دی محتاج او ضرورتمند نه ورکي دا کبیره ګناه ده په لویه ګناه کې مبتلا دی اوبه ذکر کړي دي صاحبه داسې جامې والا داسې پیزار والا داسې پیسې واخله داسې خوراک والا داسې نور ډېر څیزونه د ژوند ضروریات والا چې ستا د ضرورت نه زیاتي وي او بل محتاج او ضرورتمند دی او تا نه غواړي په تا باندې ورکول فرض او لازم دي ورکې به که نه ورکې نو کبیره ګناه ده ځان به ساتې جادو کول جادو زده کول کوډې زده کول یا بل چاته ښودل سحر او جادو دا کبیره گناه ده مسلمان باندې تهمت لګول ایسا بیسا د یو مسلمان بدنامی کول په یو مسلمان کې عیبونه تلاش کول او د مسلمان باندې چې کوم دی لمن راړول او د خلکو ته رسوا کول دا کبیره گناه ده یو پاک دامن ښځه باندې د زنا تهمت او الزام او تور لګول دا کبیره گناه ده مسلمان بدین ځان ساتي غیبت کول یو مسلمان کې یو کمی بشي دی او ته لګیا او خلکو ته وې د کې دا چل دی او د کې دا ایسا بیسا هغه کار په هغه کې شته که یو کار په چا کې نه وي او ته واپس بیا کې دا خو بیا تهمت دی الزام دی هغه بیا د دین هم لویه ګناه ده چغلي کول دوه مسلمانان جنګول نو که دوه رونه جنګې دوه ګاونډیان جنګې او په یو دفتر کې په یو ځای کې دوه مسلمانان یو ځای کې کار روزګار کوي او تی یو بل ته چې کوم دي نیتونه خرابې جنګي دا کبیره ګناه ده داسې به نه کوي ښځه به زوی د مور پلار سره نه جنګوي مور پلار به زوی د ښځې سره نه جنګوي چې د ښځې نه بدی ښځې نه وله زړه توروي او ځان ته یې نږدې کوي او ښځه دې خاوند له د مور پلار نه زړه توروي او ځان ته یې راړي دا کبیره ګناه ده داسې به نه کوي د دې نه به ځان ساتي د الله تعالی د رحمت نه مایوسه کېدل چې مړه بس نشته زمونږ ښه دروز نشته او بس بد دروزم ده او مونږ چېرته د الله رحمتونه لیدو او زحمت او غضابونه دی او زمونږ په سر دی داسې قسمه فضول د مایوسۍ خبرې کول د الله د رحمت نه مایوسه کېږي نه لا تیأسوا من رحمت الله قرآن کې الله ښکاره اعلان کړی دی د الله د رحمت نه مه مایوسه کېږي څوک چې د الله رحمت نه مایوسه کېږي کفر کې به مبتلا شي تکبر کول
الله جل شانه ارشاد فرمای تکبر او لوی زما صادر دی څوک چې زما صادر زمان راکاږي خپل عذاب کې به مبتلا کوم نو تکبر باندې کې غرور او تکبر کول دا کبیره ګناه ده ځوانان او سړی چې دوی د خپل پنسي د ګیټو نه ښکته کی او دا ګیټه په پنسو کې پټي وي او خپې پنسي واپس راخکلي کیږي او لار ورپسې جارو کوي دا کبیره ګناه ده حدیث مبارک کی راځي د چا پنسي چې د ګیټو نه ښکته شوي د خپو دغه حصه به د جهنم په اور کې سوځېږي زنانه چې خپلې پنسي تنګې کی او دومره اوچتې کی چې ګیټه یې ښکاره شي دا کبیره ګناه ده خزی چې خپل سر تور کی لوپټي په اوګو باندې واچي او سر یې بربند وي ویښته یې ښکاري دا کبیره ګناه ده خزی چې د سر ویښتان په دې ککری باندې راغونډ کی او داسې یو قب غوندې کې تی جوړ کی یو کچمولی تی جوړ کی لکه د اوښ په ملا چې د اوښ د هډوکي روتي وي یا د غوی په دې ملا چې د غوی د هډوکي روتي وي داسې ښځو باندې د الله پیغمبر لعنت ویلی د کبیره ګناه ده ښځې به داسې نه کوي ښځې به داسې خالونه نه لګوي ټیټو بنوانا یا پوخ خال لګول چې د سرمن ته دننه هغه رنګ ور دننه کی او هغه پوخ وي هغه بیا نه لرې کېږي دا کبیره ګناه ده ښځې به ویښتان نه کټ کوي د سړو په شانتي ویښتان به نه جوړوي دا کبیره ګناه ده داسې نین پالش به په نوکانو باندې نه لګوي چې د هغې نه اوبه نوک ته نه ځي او چاراندام ورسره بیا نه کېږي دا کبیره ګناه ده ښځې به د سړو جامې نه اچوي د سړو پیزار به نه اچوي د سړو په شانتي اداګانې حرکتونه خبرې چال چلن دا کبیره ګناه ده ښځې به دا کارونه نه کوي سیبه او سړی به د ښځو مشابهت نه کوي چې سړی د ښځو په شانتي ویښته پرېږدي کمسی وکړي او دلته به کې رنګان واچوي دا کبیره ګناه ده سړی به د ښځو په شانتي حرکتونه نه کوي دا لاسونه پړکول د اجلاګانو اداګانې کول او د ښځو په شانتي چال چلن کول د ښځو جامې اچول د ښځو پیزار اچول د ښځو په شانتي سرخي پوډر لګول که هغه په موبایل کې د ویډیو جوړولو دپاره ولې نه وي کبیره ګناه ده بنده پې کفر ته رسیږي سیبه که حلال او جایز او روی وګڼي نو سړي به د دې نه ځان ساتي یو بوډا چې په بوډاوالي کې بدعمله شي صاحب په سپینه ګیره په نالت شي صاحب په سپینه ګیره چې بوډاوالي ته ورسېږي نو پښتانه وایي زوړ شوي خو سوړ نه شوي صاحب چې په سپینه ګیره ګډاګانې کوي په سپینه ګیره د ښځو پسې ګرځي په سپینه ګیره هغه فضول او د بې حیایۍ د فحاشۍ کارونه کوي دا کبیره ګناه ده اسیم ګناه ده خو چې په سپینه ګیره یو سړی کوي په سپین سره یو ښځه کوي نو دا ډېره لویه ګناه ده دې نه به ځان ساتي بادشاه چې اختیارمن وي د سره اختیار وي هر کار کولی شي چې کول یې وغواړي بیا هم عوامو ته دروغ وایي تاسو له به دا وکړمه داسې به ملک شم کړمه داسې به سړکونه جوړ کړمه او په 2 ورځې کې به بجلي ټیک ټاک کړمه او د IMF نه به دونه اربونه د ډالرې واپس راوړمه او چې باچا شي بیا اسم نه وي صاحبه بیا هغه ورځ 2 ته وړي 2 هفتې ته وړي هفته میاشت ته وړي میاشت کلونو ته وړي د باچا هغه وعدې هغه سر له را نه شي او ځای ته ونه رسېږي دا کبیره ګناه ده د دروغو وعدې به یو سربراح چا سره نه کوي قطع رحمی کول قطع رحمی رشتہ داری ختمول تعلقات پرې کول دا کبیره ګناه ده دا به نه کوي صاحبه او فال قتل پالونه قتل الله استاد جی دا پالی کاکا دا لاسونو کرخ را لګورا مستقبل کې به په ما څه چل کیږي د لاسونو کرخ قتل الله ستوري را لګورا ستوري را لګورا کتاب را لګورا پال قتل دا د يهوديانو کارو سیبا حدیث مبارک کی راضی سوک چې پالی لاړل او پال یو کتو او د په دې پال یقین مکو کافر شو د ایمان نخلاص شو دومره لویه ګناه ده پالونه به نه ګورې ښه دا په ستورو باندې هله ستوري اخوا لاړل نو دا چل به کېږي او ستوري دې خوا لاړل نو دا چل به کېږي دا علامات نښین دا د کفر علامات دا یو څو مې درته شمېره کړل صاحبه د دې نه زیات په تعداد کې حضرت عبدالله ابن عباس نه په یو موقع چا تپوس وکړو وی حضرت مونږ داسې اورېدلي چې کبیره ګناهونه 9 دي هغه ورته وي 9 نه 900 ووایه چې 900 کبیره ګناهونه وي دا به هم کم شي د دې نه هم زیات دي خو بس هر هغه عمل چې الله پې خفه کېږي مسلمانه ځان تې ساته
د الله ناراضیا د الله د قهر او د عذاب ځان مستحق ما جوړوه. ان تجتنبوا کچرتا تاسو ځان بچ کې کبائر ما تنهون عنه د هغه غټو ګناهونو نه د کومونه چې تاسو منع کول کېږي نکفر عنکم سیئاتکم نو موږ به ورجو د ستاسو نه ستاسو واړه ګناهونه معاف کړو تاسو ته ستاسو واړه ګناهونه وندخلکم مدخلا کریما او تاسو به موږ داخل کو داسې ځای ته چې هغه به د عزت ځای وي د عزت د داخلو دو ځای ته به هم داخل کو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.